سوات کې هم د ضلعي انتظامیې لخوا د جمعې او هفتې په ورځ د ګاډو په تګ راتګ بندیز لګېدلی. د سوات منګولي جنرال بس سټینډ چې ورته روزانه په زرګونو مسافر د نورو ضلعو څخه تګ کوي، دغه مسافر وایي چې د ګاډو نشتوالي له وجې خلکو ته لوی تکلیف دی. پرایویټ ګاډي دې موقع څخه فایده پورته کوي او په ګرانه بیه خلک بیایي. بیګا جي د لاهور نه راغلی ما او سهار او دا ټایم شو، موږ ته جي ګاډي نه میلاویږي. جي پبلک ترانسپورټ حکومت بند کړی دی او کوم چې دا ټیکسیان دي نو هغه ډېرې پیسې غواړي، دونه وس زمون کېږي نه، او هغه دوکانونه هم بند دي، اوبه او هر شی لکه دلته هر څه بند دي پاړه کې که نه. د پینډای ته ځم سورلی راسره دي زنانه خپلې او ګاډي نه میلاویږي. ډېر غټ ټیم وشو، ډېر غټ مشکلات دي، نه اوبه میلاویږي نه د اودسونو ځای شته، هر شی بند دی. زموږ د حکومت نه دا اپیل دی چې یاره جي دلته کې دی سو منیجمنټ سیټ را سیټ کې روړه چې موږ لاړ شو. دا ډېر ټیکهداران او ګاډي چلونکي وایي چې د ترانسپورټ بندیز له وجې دوی ته مسلسل نقصان روان دی. د ګاډو د قرضو قسط نه پیدا کیږي. په زرګونو خلک د ترانسپورټ کاروبار سره دا وخت تړلی دی. کم چې د سرکار اډې دي هغه نه چلیږي او پرایویټ اډې چلیږي. په پرایویټ ډي کلاس اډو کې د دې سړک نه بار ولاړې دي، لوکل ګاډي پکې هم شته، بهر ته وتو والا ګاډي پکې هم شته، چلیږي او د سرکار اډه ولاړه ده. دا زموږ د اډې دا حالت دی، دا اډه بنده ده. روره کلنډر ډریور دا د اډې ماران دي، موږ منشیان چې یو موږ د اډې ماران یو چې د اډې ونه کړو وروره کور ته تش لاړ شو. دا به موږ څه کوو؟ موږ حکومت ته دا خواست کوو چې پاره د خدای دا شی ختم کړی شي. د ضلع سوات انتظامیې د صوبایي حکومت په وینا پبلک ترانسپورټ باندې پابندي لګولې چې ترې د ضلع سوات نه بهر ګاډي ځي او نه ورته راځي. بعض پرایویټ اډې چې ورته کلاس ډي وایي دغه حکم باوجود د معمول مطابق ګلاو دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.